خواخیانو ته आवाज کوم محترمو زما د आवाज ورور سوا هغه خواخیانو ته ته چې په دې کم تور سره باندې ظلم کینو ستانم لور خور پیدا ده تانم لور خور پیدا ده او یو جمله ومنن کما خواخي چې په انګور کم سخر خواخي چې په انګور باندې ظلم کوي محترمو توجه شه الله به په دوه عذابونو کې مبتلا کیخه په دوه عذابونو کې توجه شته نمبر 1 الله به لور داسې پیدا کی چې هغه لور به په داسې کور کې واده شي چې باندې به ظلم کیږي نو گویا د اولاد درد د مور درد دی کنه نمبر 2 الله به د زنانه کوم چې خواخه ده په داسې مرض کې مبتلا کی چې محتاجه والا مرض به محتاجه په چا باندې چې ظلم کړي دي الله به هغه انګور ته د خواخه محتاجه کی محترم ګوره نن وګور اکثر مونږ ته میسجونه چې ډیر راځي یو کس میسجونه کړي وو یو معاده یو 150 میسجونه بو په یو دی وکړه چاته سلینی کې اکثر ومبر راشه چې د الګ د توري ځکه په دې پیج خو د ما نمبر نشته بیا خلک تنګول کی نو دته میسجونه را دي دی بیا ما ته فارورډ کی 150 میسجونه نه سیوا قاری صاحب نن حالات داسي چې زما د مور داسې بدزبانی ده چې زما خزنه ته تنګ ده نو مو ته لکه د خزې په عیشه کې چرته مور لجو وی قسم دې د مور خاطر کوم او یو بل جمله وپسیم زه د انګوریانو دغه نه کوم سر نه وینځم ها منم په خزو کې مداسه شته هغه لونو خويندو تم आवाज کوم محترمو ټیک ته د خواخې بم دغه د خواخې بم ګنائی نو هغه ته ما आवाज وک نمبر 2 هغه لوریانو خويندو تم محترمو چې کوم لوریانو خويند را واده شي او خواخې ته پسپک نظر باندې ګوري زویم ځان خپل مور پلار پاتې شو ستا حقيقي مور پلار دا په دې کور کې دی بس ښه دا په دې کور ځکه یو جمله ویم چې د دې کور نه بستا جنازه وځي په سره ډولۍ کې راغلی او په سپین کفن کې به د دې کور نه ځي نو که در باندې درد راغی نو ستا خپل مور پلار تا نه خبرېږي ستا خپل هغه ته دا سخر خواښې به درته په تکلیف او په درد کې ولاړي محترمو نو که ته یو جمله زه تا ته یو جمله یم هغه انګوریانو هغه لونو خویندو ته چې کله راواده شوي نه یو خاوند ته وایي چېره مور دې را سره ظلم کوي مور په دروغه باندې ده ځکه ښځو هغه یو زمیندار چرته په ترجمه کې کېناسته استادجي ته توجه شته دا خبره بیا نیمه کې پاتې کېږي ترجمه کې کېناسته نو چرته ترجمه کې دا ټکې راغلی چې ان کیدکن عظیم د ښځو دا مکر دا عظیم مکر دی دا چرته استادجي دا وکړو دې کور ته ښځې له راغلي چې ښځې نن استاد یو جم د دې ښځو دا مکر څنګه دی ما ته لږ وښیم هغه ته خاوند مونږ کې مکر کم دی مونږ کې نشته مکر دا نه دی اوس نښتی دی اوس به ما ته دا مکر ښه دا مکر څنګه تر دې چې مجبوره کړی وي زه خاونده چل ورله جوړوم چل جوړوم درته به وښیم مه کوه بیا په خبرې نه بس دا زه ویلم وي ښه خاوند دې زمیندار و دې ښځې به له چېرته روټۍ ترکاري راوړه نو دې زمیندار دې ښځې چېرته میان اغوستي دي او میان او داسې را دغه کړي دي او دې خاوند ته په پټي کې خښ کړي دي نو دې پټي چېرته پټي کې یوې کوله دې خاوند نو دا میان پکې راوتي دي څه پکې راوتي دي دا ورته ښځې خښ کړي اوس مکر ته توجه شي داسې مکر هم ګوره نه منم چې میان یې رابار کړ دی اوس په خوشحاله ښځې راشه که نه میان مې راوړي دي دا په هغه که زه کار کوم بیا راځم چې ماسخوتن راغی وي ښځې میان نه وړه وي څه شي میان مې راوړي نو ماسخوتن نه قسم دی که تا میان نه وړي هغه ښځې په خپله ولي ښځې چا ولي په خپله ولي وایي تر دې چې جنګ شو په ښځه باندې را باندې ښځې چغې جوړې کړې ګاونډیان یې خبر کړه راشه وي خاوند مې لیونی شوی دی خاوند مې څه شوی دی لیونی شوی ګاونډیان چې په بار راووته وي څه چل دی وایي قسم دی پټي کې مې ګوټ کوي بس میان مې راوویسته وایي دې له مې راوړه هغې پوه شو یا بلکل دماغو کې تارونو کې فرق راغلی دی وایي ویلي وو وایي قسم دی یا پې جنات دی یا پې څه چل شوی بس هغې وایي وګوره تر دې پورې چې خاوند دی ولا کټ پورې وتړه او په شای کروه چېرته یاره چې دا یو دمګړي استاد یې وړي جنات پې راغلی دي او جناتو چې بوی ته اوس یې په کټ تړلی دی او د ښځې ته پته ده چې دا خو رښتیا خبره جناتو والا له یوړه هغه ورته وایي قسم دی د پټي نه مې دغه راوړي میان هغه ورته دا اوس ګورئ دا لیونی نه دی وایي میان په پټي کې که میان په سمندري وایي دی چې پټي نه میان هغه یا کړي دی کې جنات یې ویلي سي هغه یو دونه صوباړی ونیو دا خاوند دی پې ونه شوپړی که په والو او ته ښځې ډېر بد را سره وکړه دا ښځه ورته څه وایي وایي دومره بکر ډېر دی که لږې سیوا کړه هغه وایي ښه دا بکر وایي دا خو په شربونو شربولو نو خبره دې پورې کوم محترم چې داسې مکر هم نه منم هغه انګوریانو او لونو خویندو ته ویم محترمو چې داسې کار مه کوه ځکه الله به په تا باندې دوه وباله نازل کړي ښه چې کومه لور خور توجه شه کومه لور خور او انګور خاوند د خپل مور پلار نه را جدا کړي
د هغې دپاره په دنیا کې دوه وباله دي. نمبر 1 توجه شه، که ستا دا خاوند د مور پلار نه ازاري شو نو که خاوند دې په ډیران ناست نو ته به مو سره په ډیران ناست یې. توجه شته دې خبرې ته؟ دې ته زموږ سمجھ ولې کار نه کوي دې خبرو ته؟ نمبر 2 که دا خاوند دې د خپل مور پلار نه راجدا که محترمو او دا دې راوویسته نو قسم دې او ازاري شو نو داسې زمانه تنګدستیا به در باندې الله راولي. هغه لوڼو خویندو ته وایم چې الله به در باندې داسې تنګدستیا راولي، قسم دې دا ما واورېدل چې کومه لور خور د خاوند د خپل مور پلار نه راجدا کي، الله به پې د رزق دومره تنګي راولي چې دا ښځه به په جسم خرڅولو باندې مجبوره کي. محترم ګورې دا توجه دې خبرې ته توجه شي. نو تاسو دا اواز ورسوئ لوڼو خویندو ته، دا بیان ولګوئ. زما دا بیان په فیسبوک باندې راځي. اکثر ماته دا یاره جي مور مې ډېر ظلم کوي. نو موریانو ته یم چې قسم دې دا خو ستا لور ده، ښه دا څه ده؟ دا ستا لور ده. د لور په نظر او سترګو ورته وګوره نو قسم دې که هغه انسان نو ستا به قدرداني کوي. ښه اخلاق بد مه استعماله. منم که یو ورځ ستړی و چېرته درته څه وموې نو ته مورې، ته مشره، ته مورې، ته مشره چشمپوشي وکړه نو که پکې انسانیت خو ستا به قدر وکړي، او که انسانیت پکې نو ذلیله به ګرځي. او که تا هسې به سسخر او خواښې ته هسې به څه د ظلمونه وکړه نو دې بچو ته به دې څه څه کوې، الله به د پردو خلکو ته بې عزته کړي او په کټ په پرته او محتاج به دې کړي. محترمو نو اخلاق بهترین. سلام علیکا، سلام